د رمضان ریلیف پیکیج روپۍ چې دی هغه شروع دي، خو ځینې کسان وایي چې دا روپۍ به کوم ځای کې میلاویږي. د دې لپاره به موږ رجسټریشن څنګه کوو او په دې کې به موږ خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چک کوو. د وزیر اعظم د طرفه چې کم د 15,000 روپیو اعلان شوی نو د هغې په باره کې ځینې کسان چې دی دا تپوسونه کوي چې موږ به د دې رجسټریشن چې دی دا به څنګه کوو. نو په دې باندې موږ ویډیو کړې ده چې د دې رجسټریشن چې دی هغه نشته. د دې رجسټریشن دغه د تاسو د بېنظیرو د روپو لپاره کم رجسټریشن کړی دی نو ستاسو رجسټریشن چې دی دغه شوی دی. لکه د دې هغه رجسټریشن چې تاسو شوی دی تاسو ته به د هغې په تور باندې دا روپۍ میلاویږي. ځینې کسان وایي چې په دې کې به موږ خپل اهلیت څنګه چک کوو. نو اهلیت دا دی چې تاسو ته به د 9,999 نه چې دی میسج به راځي، تاسو ته به وایي چې ستاسو 15,000 روپۍ چې دي دا راغلي دي او تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. نو په دغه طریقه د دې اهلیت ته چې تاسو ته د 9,999 نه میسج راغی نو بس لکه ستاسو اهلیت چې دی دا شی تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. هغه به تاسو ته په هغه نمبر راځي چې کم نمبر تاسو د رجسټریشن په وخت کې ورکړی د بېنظیرو د روپو د رجسټریشن په وخت کې تاسو ورکړی نو په هغه نمبر به دغه میسج تاسو ته راځي. ځینې کسان وایي چې دا به کوم ځای کې میلاویږي. نو دا په هر ځای کې تاسو ته میلاویږي. کوم ځای کې چې د موبایل دوکانې د ایزي پیسه دوکانې هلته کې به تاسو ته میلاویږي یا حبیب کنیکټ کم اکاونټ چې دی د هغې په تور باندې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. د ایزي پیسې دوکان نو تاسو ته به هغه ځای کې چې دی دا روپۍ به میلاویږي. نو کوم کسان چې موږ ته به دا روپۍ کوم ځای کې میلاویږي نو که میسج درته راغلی کوم ځای کې د ایزي پیسه دوکانې هلته لاړ شئ او هلته کې به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو شي.